أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين سورة المائدہ آیت نمبر 87 واتیایم نمبر آیت دے سورة المائدہ دا آغی سورتون ندے چی دا پا آخر کے دا نبی علیہ السلام دا نبوت دا زمانے دا آخری وہی سر تعلق لری 112 نمبر دے دا قرآنی ترتیب کے لہذا دے کی خلاصتاً مضامین بار بار ذکر کیگی کم چی پا دے ٹول قرآن کریم کی کم مضامینو نو وقتاً پا کی آغا بیانیگی قرآن کریم ډیر لوی زور پا دے بانے ورکڑے دے خاص کر مکی صورتونو کی چی تحلیل و تحریم انسانو منی دا اللہ حلال و تحلال ہوئی و دا اللہ حرام و تحرام ہوئی دا غی سر دا شرک دا ټول اقسام و نزان وساتی کدا شرک دا ذات دے کدا صفات دے شرک فعلم کے دے دا غشان شرک و تصرف کے دے دا جس قسم شرک دے چی دا غی نا انسانان زان بچی پا دے زے کے چی کم مسئلہ بیانی گیا غدا دا او دا تقریباً دا سورة المائدی آخرے ہی سم دا چی شرک کو دو قسم شرک دے یو اعتقادی شرک دے او یو عملی و فعلی شرک دے نو اعتقادی شرکونا مکی صورتونو کې دا غیر لوی مذمت بیان شو د لوی ذهن سازی و شو چې دا عقیده شرک نه ځانو ساتي تاسو سورۃ النساء کې دا ویل شو ان الله لا یغفر ان یشرک به ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء مراد دا د عقیده شرک دی مبارک ایتونو کې اوس عملی شرک بیانېږي شرک عملی وته ویل کېږي شرک فعلی ورته ویل کېږي دا غي نه ځانو ساتي باقي کې اوسو مسلې دي یو بګدا د جبدی کی ذکر دے تحریمات د غیر الله تحریمات د غیر الله روان دے ما جعل الله من بهیرة ولا صائبة ولا وسیلة ولا حم چې الله یو شنه حرام کړي او غیر الله حرام کړي دو باغی سره عمل کوي او حرام ورته نه دم شرک دی دا هم شرک دی داغي سره سره تحریمات الهی به بیان شي کم کم سيزونه حرام دي داغي ذکر به موشي نو باغی کې خو شرک نشتا داغي مطلب دا دی چې کوم سيزونه ته الله حرام وي حرام ته وایي هغه ته حلال مو وایي داغي مطلب بدایش دوی مضمون بدایش او بیا ورستو پدې کې نظر د غیر الله د الله نه بغیر د بل چا د پر نظر منل اسم خشنه د حدیث کې راځي نظر څه کولې نشي خو د بخیل د جب نبی سی وباسي وي په دې وجبانه نبی له سلام ترغیب صدقو ته ور کوي چې صدقې وکي او نظر نزانو ساده خو بیا نظر غیر الله د پاره دا خو لوی شرک دی دا د عملی شرک یو قسم دی لحاظ په دې باندې برد وش ان شاء الله 97 نمبر آیت کې ورازي او دا غي نورستو بیا بعضی خصوصی تحریمات غیر الله ذکر کوي چې پلانی شی تاوی شرک پلانی تاوی حرام وي پلانی تاوی حرام وي حالان کې دا الله په نسبانه دا ټول حلال دي دا شرکیاتی دی نزانو ساتي یا ایها الذین آمنو اے مسلمانانو لا تحرموا حرام مغنی طیبات ما پاک اغا احل الله چې الله حلال کړی لكم استاسو لپاره دا تحریمات د غیر الله شو چې غیر الله څه شی حرام کړی دی هغه ته تاسو حرام مو وایي ځکه چې الله یو شی حلال ذکر کو پاک دی نو دا تاسو لپاره خړل جایز هم دی او فائدہ مند دی لہذا تاسو ځان ساتي د عمل نه دا شرک دی ان الله ولا تعتدوا زیاته مکوي ان الله یقینا الله لا يحب المعتدين محبت نه کوي د زیاتی خورو سرا دلته زیاتی خور نه مراد معتد نه مراد هغه څوک دی چې د الله حلال او حرام وي وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا دا امر دی په تحلیل د حلال باندې څنګه امر دې په تحلیل د حلال باندې چې الله سه حلال کړی حلال ته وای وکلو خری تاسو مما دغه سنا رزقکم الله چې الله درکړي دی حلالا حلال خری طیبا او پاک خری حلال او پاک حلال هغه چې شریعت او د حلال وي طیب چې عقل مت پاک وي
واتقوا الله د الله نه ویریږي الذي اغا الله انتم به مؤمنون چې تاسو په د باندې ایمان راوړئ په کوم الله چې ایمان راوړئ ویریږئ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم په دې آیتونو کې د کفاره د یمین ذکر دی او دا مخکې په سورۃ البقره آیت نمبر 225 کې امدازې موږ راوړل قسم درې قسمونه ویلو یمین لغوه یمین منعقده یمین غموس په دې ځکه د دوه قسمونو ذکر دی یمین لغوه او یمین منعقده یمین لغوه باره کې موږ ویلو امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې دا د یریو د خطا د نسیان او د خطا قسم دی سړی یو خبره او تزین کې نشته یو قسم بیوږي حالان کې یری دی قصدن مدنه نه کوي دا یمین لغوه دی او امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ته معتاد قسمونه وی المعتاد بین الناس قسم دی قرانګو څنګه چې عام تر باندې په دې عرف کې کوم قسمونه دي یمین لغوه دا غي بارک الله فرمایي دي چې ګناه نشته البته کوم قسم چې تاسو غټه ولا ورکی یعنی یمین منعقده ده هغه سر تر رسول غواړي دې احکام تفصیل سره ویلو چې کدا بل برز د شریعت مطابق قسم نه نو سر ته ورسول کدا قسم دې چیرته قسم کې زبا په رمضان کې وزت تهجد نه قضا کوم نو دا قسم دی زبا قیام الليل نه پرېدم تراویح نه پرېدم زبا ډیلی یو سپاره تلاوت کوم یا زبا په درې ورځو کې قران ختموم دا قسم دې سر ته ورسول او کدا قسم دې غلط کړی دا سي قسم دې چر زبا په رمضان کې بالکل تراویح نه نن سبا یو بحث دام دی کنه چې تراویح نوم خو حدیث کې نشته تراویح لفظ حدیث کې نشته دی نو صلات تراویح اورشته نه او تراویح لپس پکې تراویح خو د منګ وایو عبادت خوشته کنه قیام الليل خوشته او د خلیفہ راشد په زمانه کې دا قیام الليل د ماستر مانځه نه پس شوی دي نو بده کې څه اعتراض دی دا څه قسمه قسمونه سړی وکی نو بیا دا غي په باره کې د شریعت تعلیم دا دی چې دا مات کا هغه کفاره ورکا او کوم عمل چې د خېګل دی هغه وکا او کمات شو نو دا غي کفاره نو کفاره د ذکر کړل الله غریبان له روټي دي یا داغي جامع دي او یادار چې سړی درې ورځې روزه ونیسي یا غلام آزاد کی دا داغي کفاره ده او دا منګ ویلې وا لا یؤاخذکم الله نرانی سی الله تاسو لرا باللغو فی ایمانکم بلغ قسم خپلو کې لغو قسم الله نیول نه هیڅ خشه نه ده ځان دي ساتل غواړي نیول پکې نشته نیول مراد ګناه او کفاره دا د اخذ معنا ده اثم او کفاره ولكن يؤاخذكم لكن الله نسي تاسو لره بما قسمونه باندې عقدتم الايمان چې مضبوط کړی دی خپل قسمونه تاسو عقدتم اكدتم تاکید کړی دی قسم هم کړی دی مستقبل کې عقد القلب په مستقبل کې الله يفعل ففعل چې سړی دا کار به نکوم وی کی او یو چې او لا يفعلن خامخ بكم فلم يفعل اکار بیا ونکی دقه شو فکفارته من عند الهنس چې کله هنس قسم کفاره ور کوي یعنی قسم ماتای نو سبا کوي فکفارته نو کفاره ده اطعام 10 مساکین دې قسم کفاره اطعام 10 مساکین خوراک ور کول له غریبانو ته خوراک بیکاره من اوسط ما تطعمون درمیان هغه چې تاسو کوي اهلیکم په خپل بچو باندې په خپل بچو چې کوم خوراک کوي هغه علماء د دې حساب چې لګولې دي نو نیم سوا غنم دي نیم سوا غنم یو سوا چې د 3 نیم سره ده سلور کیلو نو سلور کیلو غنم په 64 روپۍ باندې نن سبا کیلو غنم دی نو تاسو حساب ولګوي چې نیم سوا شي نو دا بشي بیا 2 کیلو نو دا شول 4 او 4 8 او 6 12 نو تقریبا د دې جوړیږي 300 ها 164 نه 64 سو شولې 128 نو یو خوراک 128 روپۍ شو من اوسط ما تطعمون نو دا 128 شو او بیا علماء چې دوه ټیمه خوراک سره د ورځې کوي روزه کې چونکی روزه د ورځې کې دوه ټیمه خوراک دی یو پېشمنه دی یو افطاری دا نو 128 لبیا په 128 کې ضرب ورکا 256 روپۍ شولې لہذا د قسم کفاره چې سړی کله ور کوي نو یو غریب لور 256 روپو په حساب باندې دا ول فدیه ورکی 256 نبی په 10 کې ضرب ورکا نو غالبا دی نبی 2000 او 1500 دسه تقریبا راوند اباوت دسه 2.5 روپۍ جوړیږي د قسم کفاره په دې طریقه باندې او که سړی نقد پیسې نه ورکوي نو بس کور کې زمنګ درمیانه خوراک سره دال لوبیا او یا مطلب سړی سبزی راوړي چیرته بینګن دی او کدو دی دغه شی زمنګ نارمل خوراک دی خو خوراک ستو یو نارمل خوراک ستو بیکاره خوراک ستو نو باغی سړی پویږي عرف ته دا تفویض دی بده کې ځکه بعضی خلک
نو هغه میانو مول زړه ښه کړی بعضی خلکو له بده غډانو غوخم زړه ښه کړی هغه ته بده غډانو غوخم کمزوري ښکار کیږي نو غریب سړی په نسبانه چې څه خوراک دی او څه بیکار دی او څه درمیانه دی دغه دی من اوسط ما تطعمون درمیان هغه چې تاسو کوي خوروي په خپل بچو باندې اهلیکم معنا خپل بچو باندې دلته بچي ویلي ګوره خلک نه بچو له خلک نارمل خوراک یو خوراک ورکوي لکه عام طور په کور کې یو ترکاری بخیږي د غریبانو خلکو زمنګ بلکې نه غریبانو میډل کلاس خلک یو قسم ترکاری بخي روزه کې بیا دوشي سوق درې کی او کم چې مالدار خلک نه په عام روزه کې د درې قسم ترکاری نه کین مالدار نه یادي من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم یا غویل جامع غستلی جامع غستل نو جامع غستل نن سبا د جاموم درمیانه خبره ده درمیانه جوړه قیمتي جوړه نو درمیانه جوړه نن سبا په بازار کې په 1000 روپۍ په 1200 درمیانه جوړه ده د نارینه او د زنانو تقریبا 2000 باندې 1500 نه بره درمیانه جوړه ده او تحریر رقبه آزاد ولید یو سټو مراد غلام دی غلام آزاد ول احناف وی مطلق با جاری کیږي په خپل اطلاق مقید به جاری کیږي په خپل تقید المطلق یجری علی اطلاقه والمقید یجری علی تقییده نو احناف وی په دې ځکه د رقبه سره د مؤمنې قید نه لګیدلې لہذا په کفاره د یمین کې چې سړی غلام آزاد کی هر قسم غلام آزاد کی دا مسلمان دی کې کافر دی نو دا جایز دی ورلا فمن لم یجد چا چې دا ونمندل فصيام نو په د باندې روزي دی بیا علیه صيام ثلاثه ایام درې ورځې قرات عبد الله بن مسعود متتابعات د پر لبسی کبه دې کې ناغه وکړه بیا ویني ذالک کفاره ایمانکم دا کفاره د استاسو د قسمونو اذا حلفتم چګل تاسو قسم وکي او بیا څه کوي بیا ماته کوي ثم حنستم اذا حلفتم ثم حنستم ویکه بیا ماته واحفظوا ایمانکم قسمونو حفاظت وکي قسمونو حفاظت دا دي چې یو په سړی روټي باندې قسم مکوي چې پر خبره باندې قسم دی زه قران ته تیار یم کم سړی چې د الله د دین نه نیریږي قران نه نیریږي نه ته قسم کول ما زما خپل هم دا تجربه ده معاشره کې درې قسم خلک دي یو خلک دي چې هغه لا یبالی پن پکې ده لا یبالی پن پیژنې کنه پروا نه کوي د څه شي یعنی دا وتاړو احساس نشي چې دا دین دی او دا جماعت دی او دا مدرسه دی او دا عالم دی نو هغه چې څه خبره مرزه قران په کو کنه راځه بس قران بو کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی وبا دي شي نو هغه بل برس کړه دوه کسانو رښتینولي د پاغه کې قسم ته تیار دی او کده دوه اندرور او دارنګ د ورندار په مینس کې رښتونی د هغه کې قسم ته تیار دی بلکې دا زنانه زر منډه کی کله ماهانه بیماری کې اخته یو ظالم قران لمنډه کې راوایلی دي تم نه ګوري دا په دې وخت راغسل ګناه ده حرام دي زنانه په دې کې ډېر او یا هم تر باندې دا جرګمار خلک پیژنې تاسو دا جرګمار د الله نه یریږي ګوره ما خو د جرګو مرګو کې زه کوشش کوم چې اوایډ کوم ولال نشم ولا خو کله کله کینم په دې جرګو کې ما کتلې دي په دې جرګو کې څوک خبر نشي جرګمار خو 90% جرګماران په دې کې د الله نه یریږي 90% جرګماران یا د نوم د لپاره لګي چې زمانوم به وشي او دویم نمبردار چې بس د الله نه رپګې نه دیم زر قران لمړ کې قران راوالي شابه کوي نو قران راوالي روغه کې قران راوالي نه یو دا قسم خلق دي دویم قسم خلق دي چې هغه جاهلان دي یعنی د الله دین خوخ دي خو جاهل دي نه قران بالکل کینم لکه ته یا قسم یې کړی نو نړو ماته بیانو لکه تور ته چلا کې د گاونډي سي خبرې کومه قسم کړی دی الکه قسم مات کنه نه قسم چرته ماتوم دا قسم یې کړی دی پښتون جبه یوس دا جاهل انسان دی چې قسم دې کړی دی نبی اسلام یې قسم دی وکړو او تا ته بیا ښکارش ولا چې دا بل عمل داغه نه خدي نو قسم مات کنه خدا جاهل انسان دی دین نه به خبره دی څه قسم دې کړی دی او تا ته ښکارش ولا چې دا قسم ما غلط کړی دی دا بل کار خده گاونډي دې خبره سره وکا قران دې روغه سره وکا تعاون سره نه کې تعاون سره شروع کا په مدرسه کې سره ملګری دی هر څوک چې دی دا جاهل خلک دی دریم نمبر خلک هغه دی چې هغه د الله نه یریږي نو هغه به ځای قسم نه کوي او چې کله موقع راځي نو د قسم د اصول خیال ساتي دقه طریقه صحیح طریقه دا چې قسم په هغه وخت کې قول چې داغي موقع او بیا چې دی وکونو به ځای ما توا واحفظوا ایمانکم حفاظت وکي د خپل قسمونو كذلك البته دا د احناف او د شوافیع اختلاف دی تاسو ته دا مسلې د کتابونو مسلې تفسیر کې څوک نه کوي خو ځاسې زیر ټچ ول ورکوما چې قسم سره وکی به تور مثال الله قسم یې کړی دی چې رضا د پلاني سروجنه ماتوما قسم یې کړی دی اوس به د کفاره د قسم هور کوي
او اول به کفاره ور کوي بیا به قسم ماتي کول به قسم ماتي بیا به کفاره ور کوي لیکن دوه قسمه روایت راغلي دي البته حناف مذهب دا دی چې اول به عمل وکي دا غي نه پس بیا د قسم کفاره ور کوي او شوافی وی چې نه اول به کفاره ور کوي دا غي نه پس بیا هغه قسم ورسته مات کی اول به کفاره ور کوي كذلك دغشان يبين الله لكم آياته بيان استاذ پر الله خپل آیتنا لعلكم تشكرون در پر شکر باسي يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه دا آیت آخری آیت دے پبارا د تحریم الخمر کې والميسر تحریم الخمر سلور سټپ کې راغلی اول نمبر آیتو د سورته النحل آیت نمبر 67 داغین ورستو بیا د سورته بقره آیتو چې يسالونک عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس چې داغي فائدم بیان شو نقصان هم بیان شو بیا داغین ورستو په عبادت کې من شو منس کې سورته النساء آیت ده چې لا تقربوا الصلاه وانتم سکارا دا سلورم نمبر آیت دی بیا جګړه پکې وشول بیا چاله پکې سر مات کو او صحابه کرامو د الله نه سوالو ک الله تعالی د شراب مبارک بیان شافی او اپی نازل کا د اخره ایت راغې او دا د شرابو په حرمت باندې نص شو او تسریش ولا چې دې ته رجس ویلې شو دې ته عمل شیطان ویلې شو په دې باندې امر بل اجتناب وشو او د کامیابی راز دا بیان شو چې تاسو شراب پرې دوی دشمنی او بغض ختمېدل دي دا ټول نقصانات هم دلته بیان شو نقصانات او داغه سره سره اسباب هم بیان شو په دې آیت کې ډېر جامع آیت دی شراب چې کله حرام شو دا آیت راغی وي صحابه کرام ډېر زیات د بردبارینا کار واغستو او حتی چې په کورونو کې بشراب د سپراتو لکه دن سبا چې شملې په کورونو کې پرتی او عام طور باندې پښتانه خو شملې ډېر استعمالي او هر خوراک سي داغه د هر خوراک سره شراب پراتو نو ظاهر خبر د پر کور کې غوايي هر کور کې نه دویم کور کې خو چې سړی شملې په دې کو لکه هر کور د خپل کور منګي تش کی دا ټول علاقه بس سپین سپین ښکاری کنه د قشان کله چې شراب حرام شو وې د مدینه دا کوسي چې وې د لختي ډک روانو در شرابونه او صحابه کرام په ډېر خوشاله چې د الله حکم فالو کو او سورې بیا دغه بدبوئی مدینه کې خوروا دغه بدبوئی وا نو الله رب العالمین وی چې شراب مسکه بیا د سختی وشولا چې شراب چې کوم لوخي باغ کې سلور لوخي به هنتم دبا نقیر او دارنګي مقیر یو هنتم دا په یو منګي کې به شراب جوړول دبا دا به په دغه کې جوړول په کدو کې کدو را دغه به اوترا شو دینه ویلو کې جوړ او دارنګي مزفتو دا و چې تارکول مرکول به لوخي دواړول دا غي د پاس به پټ را پټ کو شراب کې جوړول مقیر چې دا به د کجوري د تنې نه به اصل لوخي جوړ کو د نو به تر شو د کې به شراب جوړ سلو لوخي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تویل چې د کې شر دا تاسو مې استعمال نه ها هم عن 40 د سلو لوخي لم خلق بن کول دا مې استعمالوي چونکی ابتدایي تور خلکو د شراب سره مینه زیاتې دله د لوخي به مات کړل او یاداو چې بدی په مسامونو کې د شراب نه نوتیو نو حنتم دبا مقیر او دارنګي مزفت سلور وانه چو د پابندي ولګول ورستو بیا نبی علیہ السلام چې پوه شو چې د خلکو د زین شراب او محبت وته او خبره ختم شول نو ویلو چې ان الاناء لا تحرم شيئا ولا تحلل چې دا څه یو شی حلالول حرامول نشي لہذا تاسو اوس په دې لوخو کې خوراک کولای شي نو بیا د شراب په لوخو کې د خوراک مراکي اجازه میلاو شو خو ابتدا کې دا لوخي هم ختم شول چې د مې استعمالوي یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری میسر بارکه موږ تذکرہ کړی و میسر جواری ته وي ولنصاب بندگی د درگاهونو ولازلام قسمت معلومول بغشبانه رجسن دا گندگی دا من عمل شیطان د شیطان عمل له فجتنبوه ځان دې بچ گئی لعلکم تفلحون در بار چې کامیاب شي دا شراب او جواری انصاب او ازلام عمل شیطان وته ویلو شرجه سو ویلو شو تفسیر الرحمن د علامه مهایمی تفسیر دی باغې کې ردی وجوهات ویلې دي چې دا سلور سيزونه ولې الله حرام کړل وې دا غي وجه دا چې په خمر کې د عقل بربادي ده انسان عقل برباديږي په خمر کې بربادي د عقل ده دویم میسر کی جواری پدې کې بربادي د مال دا مال درم انصاب چې دې پدې کې بربادي د عزت دا
یعنی سړی یو دومره هوښیار سړی وي تعلیم یافته سړی وي تاسو د کراچۍ ته لاړ شئ پنجاب ته پی ایچ ډي سکالر وي ډاکټر وي انجینیر وي 14 اتلسم تعلیم به کړی او بلکې داسې ساینسدانان وي ساینسدانان چې هغه چې ګورئ هر څه ګورئ تجربې مطابق کېږي خو چې دا کله دا سروې راولي په عبدالله شاه مزار کې بابا په مزار کې لالی او یې چېرته په داتا مزار کې لالی نو د په عقل باندې ماتم نه دی پکار دومره ساده انسان یې په دې هم ته نه پوهېږي چې لکه بابا د چا څه کولی چې دلته راغلی او ته دا قربانیانې مربانې به دې ځای کې کوې نو دا یو قسم د عقل د عزت بربادي سړی پکې په شرمونو باندې شرمېږي بربادي د عزت ته او کله چې ازلام دی ازلام نو دا بربادي د علم د پوهې دا جهل دی که نه دا مله څه خبر ده چې زه روان یم کالج ته ځم مدرسې ته ځم نو امرني ربي الله راته ویلي دي یا نهاني زه منع کړی الله ته ولې منع کوي یا ته خوراک کې او 15 کسان یو 15 زره باندې مغوا اخیستی خو 15 یې سې که 1000 روپۍ راغلی که نو په دې کې بیا د ازلامو باندې د تقسیم څه ضرورت راځي لہذا په دې کې د علم بربادي ده او دا څلور قسمه بربادي انسان تباه کوي چې عقل هم برباد شي مال هم برباد شي عزت هم برباد شي علم برباد شي نو څه شی پاتې شو هېڅ شی پاتې نه شو بیا دا ایمانه ده لا خجی فجتنبوه ځان دې بچ کړئ لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ صحابه آواز وکړو چې بس اجتنبنا موږ ته منع شو انما یرید الشیطان یقینا شیطان غواړي ان یوقع بینکم العداوة چې وغورځوي ستاسو منځ ته العداوة دشمني په ظاهر کې والبغض بغض په زړه کې فی الخمر په باره د شرب الخمر کې فی شرب الخمر د شراب په څښلو کې والمیسر او په کولو د جواري کې ويصدكم عن ذکر الله تاسو بندي د الله ذکر نه چې کله سړی شراب څکي جواري کوي نو دې په منځ کې به ظاهري بغض عداوت راځي او باطني هم بغض راځي ويصدكم عن ذکر الله بندي به تاسو د الله د ذکر نه الله ذکر څه مراد دی تلاوت دی دغه شان نور د الله تعالی د ولي نو بیا سړی نه وزګاریږي جوارګر سړی شپه ورځ جواري کوي بیا شرابي سړی ټول عمر شراب وکړي نختې بیا د ټیم نه ملاوي د الله ذکر تلاوت نشي کولای وانی صلات د منم الله من او منم تاسو منه کې دا شراب منځ منه کوي ځکه و مونږ په ټیم کې هو شراب بس کا شراب دی اوس کل مونږ مریض دی کېږي فهل انتم منتهون آیت تاسو منه کېدون کېو کنه فهل انتم منتهون منه کېږي نو انتهو معنا دا امر دی چې انتهو منه شي صحابه واس کو انتهینا واتو الله والرسول الله او رسول اطاعت وکي وحذر روزان بچ کې د الله رسول مخالفتنا فإن توليتم كما خمواړو فعلموا پوش انما على رسولنا البلاغ المبين فعلموا پوش انما يقينا على رسولنا زم پر رسول باندې البلاغ المبين خار تبلیغ ده ليس على الذين امنوا وسو بخاری کې دا حدیث ته ترمذی کې هم ده د دې آیت شای نزول چې کله شراب حرام شو جواری حرام شولا نو صحابه کرامو تپوس د نبی علیہ السلام نو کو د خلکو بارکي چې هغه شراب سکلیو او بیا د شرابو نه پس هغه مړ شوی دي لکه خاص کر اصحاب احد نو دا هغه وس کیږي ځکه چې د بخاری حدیث ته چې صحابه کرام او یا چې کم شهیدان شو سحر شراب وسکلو مخام لال جنت شهادت نصیب شو بخاری حدیث ته سحر شراب وسکلو مخام لال چرته جنت ته ځکه الله له شهادت ورکو ځکه هغه وخت کې شراب حلال او حرام نو نو الله رب العالمین دراولې گو چې چا مخ کې سکلی دي او حرام نو نو پاګه کې څه ګناه نشته لیس علی الذین نشتری پاکستان باندې امنو چې مان راوړل دي او عامل الصالحات نه کمال کړي جناون ګناه فیما پاغس کې تویمو چې سي خړلې دي نو خړل نه مراد دي خمر او دارنګ د غیر د جواری مال تویمو د سکلو په معنا مرادي دي سکلی دي شراب معنا سکل په معنا د سکلو باندې راځي فيما شربوا ودینه معلومی دا شراب څوک د سي یوازې شراب نس کی خروټای نه پس شراب کی کنه نو زکه تویمو وایو فيما تویمو پاغه سګی دي خړلې دي چې سي خړلې دي او الله معاف کړی دي وکلا اذا متقوا کله چې ځان بچ کی آینده لپاره ځان بچ کی او امنو او ایمان راوړي او عامل صالحات نیک عمل وکي ثم اتقوا بیا ځان بچ کی د ګناهونو بیا تقوا دار شي او امنو بی ایمان راوړي ثم اتقوا بیا بچ شي د الله نه پرمانه نه واحسنوا بیا خپل عمل شروع کی دې ځکه بار بار د امنو د اتقوا او دا ذکر راغی د سمانه نو علماء معنا د ذکر لري ګوره وتا لیس علی الذین آمنوا نشتبا کسان باندې چې ایمان راوړل دي
ایمان مراد ایمان مجمل دی وی وعامل الصالحات و نیک اعمال کړی دي جناون ګنا پس کې فیما پاس کې توي موجسي خړلې دي اذا متقوا کل جزان بچ کې د شرک نه نو اول نمبر تقوا د شرک نه ده وامنوا بیا ایمان تفصیلی راوړي ځکه مخکې ایمان مجمل او ایمان مفصل شو وامنوا خپل ایمان پوره کی یعنی تفصیلی ایمان راوړي ایمان تفصیلی شو بیا وعامل الصالحات مخکې نیک عملو اوس نیک عمل کې اضافه وکي وعامل الصالحات نیک اعمال وکي ثم اتقوا وس بیا تقوا را لاله اول تقوا د شرک نه ده وس تقوا د سن ده وس تقوا د ګناهونو نه د غټو ګناهونو ثم اتقوا بیا ځان بچ کو د غټو ګناهونو بیا تقوا د معاصی نشو وامنو دریم نمبر ایمان شو مخ ایمان مجمل بیا مفصل وس کوم ایمان دی دین استقامت مراد دی او یا دینا ایمان کامل ایمان مجمل دی ایمان مفصل دی ایمان کامل دی وامنو دارنګ ایمان کامل کی خپلو یا استقامت مراد دی وامنو همیشه مؤمنان شي همیشه مؤمنان دا چې مرګ د ایمان پالت کې راشي دا ګوره ګران دی ثم اتقوا بیا دریم نمبر تقوا را دلا یو تقوا د شرک نشولا بیا تقوا د معاصی نشولا اوس تقوا د سنه د شبهاتونه ثم اتقوا بیا ځان بچو د شبهاتونه دا غینه بس شبهاتونه ځان وساتو واحسنوا مخکې عامل صالحات یو ځل لاغه بیا په دویم ځل لاغه اوس دا غینه رستو احسنوا راغه نو احسنو بیا په د نیک عمل کې مزید اضافه ده د صيغه اسم تفضیل چې په خطر قوانین وکي چې د ریاکاری نه بګزان وساتي نو احسنو بیا خ استعمال وکي دا هغه خلکو ته ویل شو چې تاسو توبه باسئ نو د توبه باسئ چې د شبهاتو نه مزاد وساتي ایمان خپل کامل کوي او دا رنګ نیک اعمال شروع کوي والله يحب المحسنين الله تعالی محبت کوي د نیکانو سره یا ایها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم دا ذکر د بعض تحریمات الہیہ ذکر د بعض تحریمات الہیہ لگاغا تحریماتو کې یو حرام دادی چې کله تاسو حرام واچوي کله حرام تلال شي نو ښکار مکوي او دا ښکار خو په نفسه جایز دی دا خو یو عمل دی عبادت دی اسماعیل علیہ السلام ښکاری وو هغه ښکارونه کړی دي نو ګناه نشته پکې خو یو خاص وخت سره تعلق دی چې تاسو کله حرام واچوي نو تاسو ټول وخت په عبادت کې دیریږي او ښکاری سړی چې دی کنه ښکاری چې ښکاری سړی غافل ډیر زیات سړی غفلت کې اچي نو که تاسو ښکار شروع کړو بیا ودانه دا عبادتونه پادیش په دیو ځبانه دا حرم ته ډیر خلک زی کنه نو ډیر خلک چې زینو بعضی خلک خدا سي وي چې هغه صرف عبادت کوي د حرم نه ډوبار ته نه وځي هوټل کې صرف شپې لزي ټول ورځ حرم کې ناسي یا طواف کوي یا تلاوت کوي یا نفل کوي یا چا سره مذاکره کوي دا کم خلک چې د سره عبادت چوکیانی تنګيږي کنه دا به نن غار ثور لزما نن غار حرا لزما نن احد ته زما او نن بدر ته زما ټول ورځ ګرځي بس دا خپلوان راغلي سعودي عرب نه او په گاډي کې وسناسي او چې بیا راشي نو ډېرې قصې وته یادي چې هغه په میاشتو نه ختميږي نو بدبخت به د حرم هغه فرض مونږ په یو لاک باندې کې یو لاک باندې دی کنه یو مونږ او چې په جمع وکړو په جمع 27 یو مونږ په 16 کې باندې شو 27 لاک باندې 27 لاک باندې یو مونږ هغه نه دی کړی او تل د غار حرا ته خطلې نو په غار حرا کې سګید مونږ چې تلیو دغه ته عمره لا نو زه بیمار ما حرا ته خو نه خطلې شو بیمارانه مو نه مزړه د سکه دوزه کې چې موږ ولته منزلت لل غواړي ځان لا چې منځونه نه پاتې نشي په دې باندې سړی حرم ته بیرته لاړ شي ودا څوک چې نه خبرګنا سي دا جذباتي محبت نه بګاري وغاره هرا د سی اوچتو د غرمې ټیم وجد چا د طاقت نه کړو په گاډي کې سلويخ کسانو کې کسانو نه خطلې خو د سی وکتل چې دا غاره هرا دی او حرم ته هغه د ښکاری او د نور اوچت زید نو واپس کله مونږ گاډي تراو خطو 400 سے کسان را سره زنانه مسره مشر سره ولسی 50 7 سلويخ کاله والا عمر وو چې گاډي تراو خطو بس پزانه سره چلو کو چغي والی را پرې وته مونږ په سیونه خطو چې سره جاړي سي چلو دیګ د چغي والی کما شوم چې جاړي سمي چغي والی او دا اوخ کې به د سترګو باندې بیږي ازنانه بسنه ختی دی دا ټول گاډي په تماشا شو نو موږ چې ولې جاړي او چې په دې خپې مچ نبی اسلام د کافرانو سمره سخت تیری کړی دل ته پته پټې دو نو ما ورته نبی اسلام جانه پټ شویل تکله دی لکه تا ته دام په تنشته دی چې نبی اسلام غار حرا سره راغلی دی په دې خپې مچ د نبی اسلام سره خلکو دومره ظلم کړی دی چې غار حرا ته رسولې دی دل ته پته پټې دو مې چانه پټ شوی نه دی عبادت لراته دلته نبی اسلام غار حرا له ورشانه پټ شوی نه وکنه و د خلکو د طریقې خو خنوي او په خپل خو خبراتلو په غار حرا کې بناستو چې خلوت وکم او عبادت وکم خلوت وکم او سوکم عبادت وکم او سیب د دې خبر نه مبتو کې جاړي اسي مبتو کې جړاګانی نه پکار لہذا حرم خبره مې کوله
چې حرم کې به صرف سړی عبادت کوي په دې وجه باندې که الله بوت لم دی بار بار بوزي نو بس موبایل بند کی سړی ایسته بس موبایل دی بنې څوک سره رابطه نه کوي او دا سعودیان غریبانان هلته چې کوم د دې علاقونه تري نو هغه چاته خوشحالېږي نه خو یې ګره اوس ټلیفون نه کوم بیا به خفه شي او صد مته کوي چې یاره درشم وګرځو نو هغه خو د مجبوري تا ته ست دی بس راشه وګرځو نو هغه هم د ځان نه د کار وباسي او تم د کار ځان وباسي او نه هلته عبادت وکړي او لاړ شي بیرته راشي ډېر خلک داسې ما نه یو کس تپوس وکړو چېره د سفر کې خو سړی روژه خوړی شي که نه میله خوړی شي نو هغه عمرې له 15 ورځو له ځي زه خو مسافر یم چې عمره کې روژه کې عمرې له ځم روژه خوړی شم مې روژه خوړی شي خو لکه ځې سله بیا چې ته ځې عمرې له عبادت له هلته روژه ورته خورې نو عمره خو د شپې هم کېږي که نه عمره خو د شپې هم کېږي د ورځې روژه نیسه او د شپې بیا عمره کوه که نه خو لکه دا بس یو شوق دی د بعضې خلکو چې عمرې له لاړ شه او چکر ووهه بیا ورته حقه روژه خورم او فرض روژه ورته خورم دې وجې نه علم ډېر ضروري دی د علم نه مراد ته کله علم نه دی د قرآن او د سنت او د فقه او د حدیث او دارنګې د اصول فقه او منطق او بلاغت کم از کم دومره خو سړی ځان پوهېږي که نه چېره شریعت څه ته وایي او دا دین به څنګه زه فالو کوم لکه دا دور تفسیر الله تعالی موقع د عوامو له ورکړي طالبان خو هسې هم قرآن وایي دوی له الله موقع ورکړي تاسو راشئ قرآن واورئ تاسو وګورئ که نه په یو علاقه کې چې 4,000 کسانی 4,000 او په دې کلي کې لس دور تفسیر شروع په دې کې 100 کسانه کینی 100 کسه به کینه کینی یعنی بالفرض که ټول دیر کینن 400 ځای کې دور تفسیر شروع دی په دې کې به 400 ځګونو کې به 4,000 خلک نه ان کې بدی د لکونو په تعداد کې ده هر سړی مجتهد دی لہذا علم بازی بنیادی ضروری علم دا هر مسلمان ذمہ داری څنګه چې حدیث کې راځي طلب العلم فریضه علی کل مسلم ادا دا علم ته مراد دی تاسو د هدايه کوي کنه هدايه نکاح پکې یو مسله د خيار بلوغ ده خيار بلوغ صاحب د هدايه مسله ذکر کړل خيار بلوغ دی ته وایي وی جنې د نابالغ د خپل رور یا مور یا تر یا ماما په نکاح باندې ورکړه پلار ورکړه د هغه له ولایت اجبار حاصل لې خو چې کله جنې د نابالغ دا خپل یعنی پلار نه ورکړي مور ورکړي دا بل چا ورکړي دا دی جنې ته اختیار دی چې کته کله بلوغ ته ورسېدي او یا الګ دی جنې دا او د بلوغ تر رسېدو په دوران کې په دې مجلس کې د بلوغ په دې مجلس کې تا ویلو چې ورزه دې پلانې ورکړې ما مور مې ورکړې ما ماما ورکړې ما خدا لک زمان نه دی قبولیت الګ کوم دا جنې زنه کوما بس ټیک شو دا د خيار بلوغ حاصلو او خيار بلوغ تنفيذ تاو خو بیا وی بالفرض که دا مجلس ختم شو په دې مجلس کې چا ورته خبرې ته ورکړې وي او ته اوس بالغ شوی او پتا خو روزي فرض دی او یا لګته وي ته خو مطلب غټ سړی جمعات لرا زاغه کو دا خاموشي است او بیا سبا بل سبا یا د مجلس د پاسو چلاړو لري ویل چر بس زه خو بلوغ ته ورسېدلم ما د خيار بلوغ حاصل لې لہذا د پلانې الګ زمانہ د خو پلانې جنې زمانہ د خو نکاح وسنو کوم دا خيار بلوغ باطل دی کنه نافذ دی باطل دی دا خيار بلوغ څه دی باطل دی ځکه د په مجلس کې پکارو البيعان بالخيار معلومه تفرق ولا خبره چې مجلس کله برخاست شو بل ځکه د اعلان وکړو دانا لکه څنګه چې د شوپې خبره ده شوپې چې په مجلس شوپې کې خبر شوي او طلب محاسبه دی وکړو خټیک ده او قبل فرض شوپه نه کې او کالو 2-3 شو داغه نه پس پتا کې غیرت راوچتیږي د خلکو نظم کې راسته نه بیا حرام کې ګناه کې الله بدن خپکیږي بیا طلب محاسبه په مجلس کې پکار دی چې کله په کم مجلس کې ته خبر شوی نو صاحب د هدايه مسله لیکل چې کله کله یو جنې د واغه خيار بلوغ تحصیل لې خو هغه نه د خبر چې ما د خيار بلوغ حاصل لې نو په مجلس د بلوغ کې هغه خيار بلوغ نافذ نکو او بیا د سي ورځ 2-3 پس په بل مجلس کې ویل چې راچا ودوي چې دا ته پته شته چې تا ته پته شته چې تا د خو مسله شته ته خدا سي کولې شي چې خيار بلوغ د تحصیل له کتب پر ځالک نه کینو ته پرې خو دې شي دا خبره نو هغه ویل چې ما ته پته نه و نو په مجلس کې ویل چې بس زدا لک نه کوم د جنې نه کوم نو دې ته خيار بلوغ نه دی حاصلو او بیا صاحب د هدايه وی بالفرض کې د جنې سبا د عذر کې چې ما ته پته نه و نو یو دار العلم ودار العلم دا کم دا دار چې دی زمونږ د علم کور دی په هر ځای کې دی جنې دا موقع حاصل و چې دی مسله یاد کړی وي په دې مدرسو کې جنکو په دې مدرسو کې به د کلی کې مدرسې دي نه سم مجتهدات نه جوړيږي مونږ یقین دی دا جنکو نه سم مجتهدات عالمان نه جوړيږي خود مره دا چې د ماهانه بیماری پته ته صحیح ولګي دغه شان د خياراتو پته ورته ولګي د خپل ذمہ دارو پته ورته ولګي حقوق نه د حقوق دا ټکه زما ډېر بدی شي چې د خزي حق دی او د سړی حق دی هیڅ حق نشته ذمہ داری ادا کول پکار دي اول دی ډیوټیز دین رائټس اول د ذمہ داری دی بیا حقوق دي
موږ هر انسان حقوق غواړو، یاره ښځې دا حق دی او د ښځې دا حق دی. بیخ دی اوس ته خپل ذمہداري ادا کړې ده، ته خپل حق غواړې خو تا ذمہداري ادا کړې ده. نه موږ وایو چې ښځې د حقوقو نه خبر نشي، حقوق نه خو میډیا خبرې، موږ د ذمہدارو نه خبرو. لہذا مدارس زنانه د څه نه خبرې، ذمہدارو نه. حقوق واسم د اتم تاریخ ښځې خو په بازارونو کې راوځي او چغې وهي، هغې حقوق خلکو ته ښیي او ډېر آسان معلومیږي ذمہدارۍ څه ده چې ډیوټیز ویلې کېږي. په دې مدرسو کې دې زنانو ته ډیوټیانې ښودلې کېږي، ستا څه ذمہداري ده، خواښې د باندې کومه ذمہداري ده، د سخر د باندې کومه ذمہداري ده. نن سبا زنانه و چې به د سخر په ما کې څه کار دی، وایي که نه سخر ما کې څه کار دی، سخر د پکې ولې کار نشته دی. عبدالله ابن عمر صاحب ته پلار ویل د ښځې طلاق کړه، خپل انګورې ورته یاده کړه، هغه طلاق ورنه کړل، د پلار یې ونه منله. نبي علیه السلام له راغی عمر فاروق ما عبدالله ته وایي چې ښځې پرېږده و هغه پرې نه ښودله، راویې وختو شابه که طلاق ورکړه. ته انت و مالک لابیک، تم ستا د پلار یې، ستا مال هم ستا د پلار دی، ستا بچي هم ستا د پلار دي، څنګه نه منې ته؟ نو سخر په خپل زوی باندې ښځه طلاق ولی شي، ته ستا پکې کار نشته. ولې پکې کار نشته؟ انت و مالک لابیک څه معنا ده؟ په دې وجه باندې موږ زنانو ته حقوق نه ښایو، موږ زنانو ته ذمہدارۍ ښایو، زنانه دې په دې خبر شي. جابر رضی الله عنه پلار یې په احد کې شهید شو، 9 خویندې وې، 3 واده وې، 6 په کور کې وې. نبی علیه الصلاۃ والسلام له د احد د جنگ نه وروستو چېرته څه غزا له تللی نو واپس راتلو، نو رسول الله وی چې لږ صبر وکړئ، زنانه خبر شي چې زمونږ خاوندان روان دي نو لیټ به بیا دې ماښام به ځو. وی جابر صاحب وی چې رسول الله ما مخکې پرېږده کور ته ځم. ولې؟ ویل ما نه یې واده کړی دی، ښځه مې په تمه باندې زه به لاړ شم. ویل تا واده کړی؟ ویل نبي علیه السلام ته نه خبر. تپوس ترې وکړو چې بکرن ام سیبن، جنۍ دې کړله او که نه مشره ښځه دې کړله؟ او ورته الله بل سیبن، مشره ښځه مې کړله. نو رسول الله ورته جنۍ دې ولله کوه، ته خو هلکې، تا په بوډۍ ښځه څه کول؟ نو هغه ورته خبره وکړله، ویل په دې وجه باندې مې ویل دا جنۍ ښځه نه کوله او مشره ښځه مې وکړه چې زما خویندې دي په کور کې، او زما خویندې هغه د کار نه دي، نه پوهېږي. نو ما ویل چې داسې مشره ښځه راولم او خیال چې زما د خویندو خیال ساتي. نبي علیه السلام یې دا وټي کار دی کړی دی. نو که دلته په کور کې د اندرور او د خواښې او د سخر حق نه وی که نه، نبي علیه السلام ورته ویل چې ستا دماغ خراب دی چې ته په خپله ښځه د خپل اندوریانو خدمتونه کې. نبی علیه الصلاۃ والسلام خاموش او تقریري حدیث دی. دې مطلب دا دی چې په کور کې دننه اوسېږي، د اندرور بم خیال ساتي، د خواښې بم ساتي، د یور بم ساتي، د لیور بم ساتي، د سخر بم ساتي. او نن سبا بس بعضې مدرسو والا هم دغه خبرې دي چې نکو ته یادې کړي دي. نو مسلې راللې، موږ سره فکر دی، موږ سره غم دی. بعضې خلکو ته ګپ غونې ښکاري ده. غم دا دی چې خلک وایي چې یاره بس د عالمانو جنکۍ چې دي دا د خاوندانو سره وراني، او خلک سبق ورکوي ګورې عالمانو جنکو سره ودونه مه کوئ، او خلک وایي مولیانو له خپل وریانې مه ورکوئ. موږ یو طرف وایو. ولې؟ دا یو پروپیګنډه د علماو خلاف روانه ده، داسې چې ښه اوچته ښځه یې اوچته د هغې څه ښه ویلي وي، نو یاره ملا څه واده نه کومه، ګیري والا څه واده نه کومه. دا ولې دا خبرې شروع شوې؟ دا ځکه چې موږ خلک زموږ په دین پسې خاندي او طالبان مولیان د هغوی په ها کې ها میلاوي. دا نن زموږ د ملګري څنګه داسې په طبیعت کې دي، په فیسبوکونو دا پوسټونه ورکوي، لکه پرېږده عمران خان لاړو که خپل عمل سزا ورته میلاو شوله، تکبر پکې و، عناد پکې و، ضد پکې و، څه وکړل. او نن طالبان هم لګیا دي، مولا خفه دي، پریشانه دي، مور یې مړه ده، نیا یې مړه ده. په ارام ولې نه کښېنئ؟ تاسو خپله خبره ولې نه کوئ؟ دا بس د مولیانو طالبانو نه بس خطا شوې ده. تاسو نه هغه ورځ هېرې دي چې هغه په تاسو پسې خنداګانې کولې، هغه ورځ ستاسو نه هېرې دي ستاسو د مشر او کمې بېعزتیانې یې کولې، هغه ورځ د نه هېرې دي ستاسو مولیانو ته په غوږونو کې کرینګې والې، هغه ورځ د نه هېرې دي ستاسو د کورونو خواته به تشبازیانې کولې. د نه هېرې دي. یاره ډېر بې غیرته خلک دی زموږ دا بعضې ملګري، بې غیرتۍ حد ته رسېدلي دي، مګر مچ په شانې به جاړي. لږ خپل ځان ته ځان ویل غواړي، لږ د حالاتو صحیح ادراک پکار دی، او د ځان نه یو صحیح مسلمان پیدا کول جوړول پکار، صحیح انسان ذمہ دار چې څه ستا ذمہ داري دغه ادا کوه، نو تعصب چا سم کوه، ضد چا سم کوه، دروغ مه وایه. دا مسلې د علماو دپاره، طالبانو دپاره خو دي، خو د عامو خلکو دپاره مې یادول پکار دي. خبره اوږده شوله، خو مسله دا وه چې په دې آیت کې تحریمات بعضې ذکر کېږي، او هغه تحریمات دا دي چې حلال شی به هم کله کله ستا دپاره حرامېږي. نو هغه په حرم کې او په حرام کې دننه څه شی دی؟ په حرم او په حرام کې دننه بیا ښکار کول دي. نو یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانانو، لیبلونکم الله، خامخا به امتحان وکړي الله په تاسو باندې، یا خامخا الله امتحان کوي په تاسو باندې، په حرم کې او په حرام کې. لیبلونکم الله، خامخا الله امتحان کوي په تاسو باندې، بشیء په یو شی باندې، څه شی دی؟ من الصید چې ښکار دی، تنالوه رسیږي ورته ایدیکم ستاسو لاسونه، ورماحکم ستاسو نیزې. یې په لاسو رانیوی شئ، په لاسو باندې کوم ښکار کېږي؟ لږه سو یې په لاسو نیوی کېږي، ها نیوی کېږي،
د کور سوی نیوي کېږي غره غنه نیوي کېږي د په لاسو نیوي کېږي یا دا چې په کور کې چرګان دي د په لاسو نیوي کېږي یا دا غواګانې ګړي بيزي دام نیوي کېږي دا تنالوه ایدیکم شو رماحکم د غره سوی ده اوسۍ ده مرغۍ ده د په لینده وشتلی کېږي دا په ټوپک وشتلی کېږي نو رماحکم استاسو نیزې لیعلم الله من یخافه بالغیب لیعلم الله در پر چې الله ښکاره کړي من هغه څوک یخافه د الله نه یېرېږي بالغیب په شیشه د الله تعالی دا پابندي ځکه ولګوله چې پته ولګي چې کوم څوک د الله نه یېرېږي کوم نه یېرېږي تمیز به راشي فمن اعتدى بعد ذلك نو چا چې زیاتې وکړو وروسته د دې نه فله عذاب الیم در پر عذاب دی علیم دردناکو یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو لا تقتلوا الصید ښکار مه وژنئ یعنې ښکار مه کوئ وانتم حرم په داسې حال کې چې تاسو په حرام کې یا تاسو په حرم کې انتم بالحرام یا انتم داخلون فی الحرم ومن قتله منکم متعمدا ومن قتله چا چې قتل کو دا ښکار او دا څاروی منکم په تاسو کې متعمدا قصدا عمدن هم چېرته قتل کو الله علمې کوي تاسو وکړو منافي د حرام کار د نه وشو فجزاء فعليه جزاء په د باندې بیا سزا ده په د باندې بیا بدله ده مثل دا مثلو د وروستو خبر روانه ده چې مثل کم مثل له حوال ترکیبی طور باندې مثل بدل لري جزانا نو په جزاء په د باندې سزا ده بدله ده مثلو ما پشان داغي باندې قتل چې د وجلې ده سو من النعم چا غسل نعم ده دا نعم دا من د بیان د پاره ده او دا بیان د سکه د ما کوي مثلو ما په مثل هغه ساروی باندې قتل چې د وجلې من نعم چې هغه د ساروی دی دا لفظ یاد کا الله رب العالمین فرمایي چې چا قصدن عمدن چرتا ښکار وکړو دا خو منافی دی حرام کار وکړه الله علمې کوا نو د دغه مثل بداوسو قرباني کوي د دغه د مثل جرمانه باور کوي یعنی دغه شان به وس بل علی او دا دغه سي پریدي بیا مثل ستویل کېږي نو مثل هو برابر ته ویل کېږي نو مثل دوه قسمه ده یو ته ویل کېږي مثلی سوری یو ته وی مثل مانوي مثلی سوری او مثل مانوي مثلی سوری هغه څه ویل کېږي چې یو شی د بل سره یو شانی په شکل کې په صورت کې په شکل او صورت کې د هغه سره یو شان دي ته مثلی سوری وي یو مثل مانوي دی مثل مانوي قیمت ته وي مثل مانوي څه ته وي یعنی سړی بیزا وشتلا د بیزی مثل څه شی دی قیمت بس نو قیمت سو بشل زره بیزا ده او مثلی سوری د بیزی بیزا ده د سوی مثلی سوری سوی ده او مثل مانوي مطلب زر 2000 روپۍ دي دا خو مې وضاحت وکړ اوس دا ده چې قران کې الله فرمایي فجزاء مثل ما قتل من النعم دلته کوم مثل مراد دی امام شافعی رحمه الله فرمایي د مثل نه مراد مثلی سوری دی او دا مذهب د صاحبین هم دی مثلی سوری کې بیزه وجل بیزا او غوای وجل د غوا او کسوی وجل سویا احناف علما د مثل مانوي قایل چې مثل مانوي ورګي ولې د مثل مانوي قایل دي او ځکه چې د هر شي مثلی سوری نه پیدا کیږي په دغه ځای کې حرم دی الته خلک عبادت ته تللی دی اصل مثلی سوری نه پیدا کیږي لہذا په هر صورت کې مثل مانوي ورګي صاحبین په کې دي سی وي چې که مثلی سوری پیدا کېدو مثلی سوری به ورګي او کنه پیدا کېدو مثل مانوي به ورګي لیکن د احناف متداول مذهب دا دی چې مثل مانوي دی وجزاء په د باندې بیا بدل دا مثل ما په مثل دا باندې قتل چې د وجلې دی من النعم چې هغه ساروی دی چې هغه مقتول من النعم دی يحكم به ذو عدل منکم دا ظاهر مذهب د قران کریم دا ظاهر د حناف د مذهب تایید کوي سوی يحكم به ذو عدل منکم فیصله بکی په دې باندې دعا دلان بتاسو کې نو دلته د دعا دلانو فیصله وشوله بالبرس ک مثل سوری او مثل سوری په خپل پیژنې کنه مثل سوری خو سره په خپل باندې پیژنې بیا عدلان د ضرورت دی بکی معلومی کی دا چې مثل مانوي مراد ده زکه و چې يحكم په سلبه کې به په دی باندې ذو عدل منکم دعا عدلان بتاسو کې عدلان به شر دی قیمت دومره ده دا د حناف مذهب دی او مؤید بالقران هدیان پدسیال کې چې دا به هدیوي هدیان پدسیال کې دا به هدیوي بالغ الکعبه رسیږي با الکعبه حرم تا دا صفت د هدیان ده بالغ الکعبه هدیان دا بنا بر حالیت دا په به کې دا کم هو ده و ضمیر دین حال ده او بالغ الکعبه دا به د هدیان د بار صفت ده بالغ الکعبه بدسیا بالغ الکعبه دسه هدیه چې دا ورسیږي حرم ته نو بس حرم ته به ولېږي دغه طریقه شوله اوس کبل پر ساروی نشته نه مثلی سوری نه مثلی معنی بیا بس کوي او کفاره طعام مساکین او کفاره دنیا په باندې کفاره ده
او کفاره دنیا په د باندې کفاره ده طعام مساکین د خوراک د مسکینانو د خوراک د مسکینانو د خوراک مسکینانو وسنګ مما یساوی الجزاء لکه به طور مثال چې کومه سزا په د باندې ده نو مثلی سوری نه پیدا کیږي مثلی مانوي نه پیدا کیږي نو د هغه مثل چې څومره غریبانو باندې خوراک سړی کوي نو هغه غریبانو باندې خوراک وکړي دا طعام مساکین خوراک د غریبانو دی اوس خوراک د غریبانو هم نشي ورکولی چې یو سړی مثلی مانوي نشي ادا کولی خو خوراک هم په چا نشي کولی نو بیا څه طریقه ده او عدل ذلک صیاما یا برابر دی او عدل ذلک یا برابر د دغه صیاما روزي نیول دي برابر دغه روزي نیول دي برابر دغه روزي نو برابر دغه سو د نیم سو په مقابله کې وروجه ده د نیم سو مقابله کې یو وروجه ده بل پرس کې په د باندې چا د سکړې وی چیرې دا به 15 سوا ورګي 15 سوا نو 15 سوا کې نیم سواونه سود لس دي کنه نو لس روزي ونیسي که چا ورته یو سوا به ورکه د یو سوا نیم سواونه به سودي دو دی بیا نو دو ورکه دو روزي ونیسي په دې انداز باندې او عدل ذالک یا برابر دغه صيامن روزي نیول دي یعنی نیم سوا په مقابله کې یو روزه ده و در سره پر د مسختی وشولا ليذوق وبال امري دیر پر جوسکی وبال امره انجام د خپل کارو انجام د خپل کار اوس په دې کې دا او راغنو دا او د صد پاره دی او عند الجمهور دی د تخییر او د اختیار د پاره یعنی په دې سلور کې چې کوم خوخي کفاره ور کوي مثال ور کوي روزي نسی او کوم مسکینان له خوراک ور کوي او بعض علماء د ترتیب د پاره ویل دي چاول و مثل سوري ګوري داغه نه پس مسلمانې بګوري داغه نه پس کفاره باور کوي کبيانو یا روزي نسی په دې انداز باندې عف الله عما سلف الله معاف کړی دی هغه سو سلف چې مخکې تیر شوی دی د نزول وړاندې ومن عاد سوک چې واپس هلت د دیتا فینتقم الله الله بس سزا ورکړي منه د الله بدل والد دنا والله تعالی عزیز زورور دی انتقام بدلی والا دی احل لكم صيد البحر حلال شوی دی تاسو لپاره صيد البحر اخکارونه د دریاب مخکې د صيد البر بعد آزاد شو صيد البر ما دمتم حرما د وچ د حرام دی پاتې شو د لمدې او د دریابو نو الله رب العالمین هغه حلال کو اوس ولې حلال کو بده کې د سوال څه نشته رې ځکه چې د وچ دام حرام وي او د لمدې دام حرام وي نو مالدار وبزان لا خو څه پیسې میسه وسره وي کولې به غریبانو بس کولې نو الله تعالی ول رعایت ورکو وحل لكم صيد البحر حلال شوی د استاد لپاره دریاب ول اخکار وطعامه خوراک داغي متاع لكم خوراک د استاد لپاره ول سیارت رقابل ول د لپاره متاع لكم د حضر والا مراد دی د سیارې نو سفر که په سفر کې کو په حضر کې صيد البحر وطعامه وحل لكم صيد البحر وطعامه حلال شوی د استاد لپاره دریاب کارو داغي خوراکونه صيد او طعام کې فرق څه دی صيد او طعام یو شی دی یو دا قول چې یو شی دی بس صيد او سړی پوخ کینو داغه نه پسته بیا طعام جوړ شي ځکه ښکار سړی نه خوري سوا اول سړی ښکار وکي به پوخ کی نو چې کله کچا د نو صيد دی چې کله پوخ شو نو طعام دی بیا یو دویم نمبر دا چې صيد تازه وی تازه او طعام ال شي چې کله په مالګه سړی واچي او نن سبا په سړی بیا سوي د پاسه واچي سر کمر کا په واچي په میانو باندې او دغه شانې نیمبو په واچي او داغه سره قسم سو د میانو بخولو خو نه ویني طریقې را لګنه ګریل پېش پکې ځان لري او تیکا پېش پکې ځان لري په خوا به دغه یو ساده بخیدو نو داغه نه پس بیا ته طعام جوړ شي اسی پوښ شي په غړو کې نه دا سوید شو او چې خپل کې مالګه مصالحه به مرچکه به کې واچو داغه نه پس بیا طعام شو دویم فرق شو دریم نمبر دا چې سوید هغه ته چې د دریاب نه ژوندې راوخیږي کونډه کې تاسو مېل لې کنه پړقېږي بیا دا سوید دی او چې کله بیا مړ شو ساتي وخت له داغه نه بیا طعام جوړ شي نبی علیہ السلام فرمایي چې دریاب منګل سره واچو نو هغه لپاره حلال دی دریاب چې سره واچو الله حلال دي زمنګ لپاره او هلل لنا میتتانیا سمک والجراد صحابه کرام چې اتل سوزي هغه د یو 300 کسانو 18 ورځې دی مینه خوراک کړو هغه ته سمکی عنبر وای سمکی عنبر هغه جنگ ته سریه العنبر وای نو اتل سوزي خوراک کړو وحرم علیکم صید البر حرام دې پتا سبانه سوید او خکار د و چې ما دم حرما سو پور چې په حالت د حرام کې وتقوا الله د الله نه ویریږي الذي اغى الله الیه چې الله تبتع شرود تاسو را جمع کولې کېږي جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس وشهر الحرام والهدي والقلائد
په دې مبارک آیتونو کې د قلاید او دارنګ د هدایا او ذکر دی یعنی دلته کې نظر الهی بیانېږي یو نظر د غیر الله دی ورست روان دی ته نظر د الله د پاره وي نظر الهی دا دی چې سړی وایي چې رضا هدیه لګما دا به نظر دی بیت الله د پاره څوک ځان لاله لګي قلاید لګما دا ټیک کار دی سړی په جذبه کې راشي چاره د طالبانو لګړه لالو منو دا څه بد کار هونه دی کنه نو دا جایز نظر دی یا زه په دې کلیوالو باندې میخه خورم غوا وته لالو منو ټیک دی خو د غیر الله د پاره نو جعل الله الكعبه الله مقرر کړی د کعبه البیت الحرام به د عزت کور دی الله مقرر کړی د کعبه د عزت کورو د البیت الحرام اتپه بیان د کعبه د پاره دی قیام للناس سبب د ژوندون دی د خلکو د پاره څنګه سبب د ژوندون دی امن پکې دی کنه سبب د ژوندون داش او یادار چې بده کې خلک بزنس کوي قیام للناس بالکل عرب ته مراد دی عرب قیام للناس دا د عربو د پاره قیام دی یعنی د یو معتمر په سر باندې څونه پیسې لري یو حاجی په سر څونه پیسې ټول سعودي عرب ولدا چلی نه دا اوس چې د حالات خراب شو کنه دا کرونا کې دا حرم بند شو او د سعودیانو بزنس بند شو نو تاسو ګورئ کنه ال د کوم سړی په ویزه ده نو زمانہ سو وکا زمانہ اوس ته تنزل وکا تنزل پیژنې یو درجه لاندې کوشا تنزل د خپل پندا ولا چې د لکم کفاله ورغله هغه پری دی بل سړی والی نو لزر ته دا غسته لسته بل والی یا ورته توسي وکا ته دغه وکا ان اوټ وکا لال شو پس پاکستان ته بیا راشه نو په دې کې څه فائدہ را پاکستان ته راشي الته په ډیپارچر باندې او دارنګي په سفر په ارایول باندې په دې ته پیسې میسي ولګي بیا بل ویزه ولګي بیا ټیکټ ولګي بیا ته پیسې ملاوي شي دا ولې هغه پیسې په دې 2 کال حرم بن کړو نو دا غي معیشت پټه په ولاړو اوس په دې طریقه باندې واپس پیسې د خلکو نه علي نو قیام للناس دا معنا ده چې سعودیان کې پیسې ګټي بل دا چې لکه د حرم مخې ته زم کنه حقیقت د قیام للناس د حرم نه مخې ته د حرم مخې ته منګه په اشاره ابراهيم خلیل باندې کوم چې دا ملک فهد کم گیټ ته بده سړی بار ته راوځي نو هغه ځای کې لکه دا کوم زمونږ د حال چې دی کنه بده کې لس دکانې تقریبا یعنی دمر واړه کې وینګی دا سی ور پورټ شانې ځای وي څوک به غړی خرڅي څوک به جوس خرڅي څوک به د غنو شربت خرڅي ته پوس کې څومره غټي نو د میاشتې څومره غټي د میاشتې 8000 ریاله 1 لک ریال دومره پیسې به غټي 2 لک ریاله مزدور چې نیولې غزان لا جوس په خرڅي او لس مزدوران به سره ویلي ځکه دا ډېر غټ غنه یا غزه کې قیام للناس حقیقت دی چې کعبه د قیام للناس دی نو معیشت په تور باندې قیام للناس د امن په لحاظ قیام للناس دی وشهر الحرام الله تعالی ګرځولې دا میاشو د عزت میاش د عزت یا میاش د عزت یا جنس دی یا واحد دی دم قیام للناس دی ځکه په دې کې امن دی والهدیا والقلائد الله ګرځولې دی هدايا او قلائد د خلکو د بار قیام دی د هدايا قلائد هم د خلکو د بار قیام دی دا قیام د دین د بار هم دی د دنیا د بار د دین د بار دا په دین کې پکار دي دنیا د بار دا چې چاته الته کې سروي ملاوي شي ذالک دا زکال الله تعالی وګرځول دي قیام یو ګرځو د خلکو د بار د ژوندون ذریعہ وګرځول الله تعالی موجوده است پته ولګي ان الله چې بشک الله تعالی علم پويږي ما پاوس باندې په سماوات چې بس پانونه کې دي او ما واسو په الارض چې بس مګ کې دي وان الله بشک الله تعالی بكل شيء فارس باندې علیم په ده اعلموا ان الله شدید العقاب وشي چې یقینا الله تعالی زر حساب والا ده وان الله غفور بشک الله تعالی بخون کې ده رحیم همیشه مهربان ده شدید العقاب للمخالفین او غفور رحیم للمطیعين ما على الرسول الا البلاغ دا اوس تسلی رسول الله تا ما على الرسول نشته پیغمبر باندې الا البلاغ مگر تبلیغ دی په والله يعلم الله پویږي ما په سبانه تبدون چخکار کوي او ما تکتمون سے پټوي قل وای ور تلا استوي الخبيث والطيب ندی برابر خبيث او طيب خبيث او طيب خبيث مشرک او یا شرک او طيب موحد یا توحید حلال او حرام وای خبيث مخکی کو طيب ورستو کو زکا لکثرت الخبيث خبيث ډیر زیات دي او دا خبيث طيب د دې نیواز مال مراد نه دی بلکې دینه مراد عمل هم دی عقیدم دا حلال حرام دي هر څه مراد دي لذي برابر خبيث طيب پاک او غندا ولو اعجبک اگر کتا په تعجب کې وا چې کثرت الخبيث ډیر والے د خبيث فتقوا الله ان الله نه ورګي خبيث پرېګ دی یا اولل الباب عقل والا لعلکم تفلحون دې لپاره چې کامیاب شئ یا ایها الذين امنوا اے مسلمانانو لا تسالوا عن اشیاء په دې مبارک آیت کې الله رب العالمین تعلیمات ورکړي تعلیمات دینیه دې موضوع تعلیمات دینیه هغه دا مسلمانان ته الله وایي چې د خپل پیغمبر نه بیزه ته وسره وکوي
او ګر دې ته پوښتنه جواب درته ملاو شو نو بیا به خپه کېږي. دا کوم ته پوښتنه شو د نبی علیہ السلام نه؟ عبد الله بن حذافه راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی من ابي یا رسول الله، د الله رسوله زما پلار څوک دی؟ رسول الله وتعالى استا پلار حذافه دی کنه ولي خوشاله شو، د خوشالۍ نه په جامو کې نه زیدو. دی ولې دا تاسو کو دی زکه تاسو کو چې عبد الله بن حذافه ته بخل کویل چې تر خپل پلار نه پیدا العیاذ بالله استا مور بد عملی کړل د بل چا به بچای ته په دې ډېر خپاو. نو کله چې رسول الله د تایید وکړو نو بیا ډېر خوشاله وي. مور ورته ویل چې بدبخته تا د نبی علیہ السلام ته پوس کو کچیر د نبی علیہ السلام تا تر بل چانو ویلې زه شرم علماء اگر چې هغه پاک وا نو عبد الله ته ویل چې موري ک نبی علیہ السلام ما ته حذافه په ځای باندې بل پلار ویلې ما باغه ته پلار ویلې بیا دومره د الله رسول باندې یقینو. یو صحابي راغله دی وی اين ابي ما پلار چیرته دی؟ پلار یې مړو مطلب جنتی دی که جهنمی دی؟ نو نبی علیہ السلام ته هو فی النار جهنم کې دی. نو هغه روان شو جړلې رسول الله ته دې فراشولې جاړل پلار می جهنم کې دی ان ابي و اباک فی النار زما پلارم جهنم کې ستا پلارم جهنم کې ولې جاړي دې باندې خپاو بیا هغه دا ځان له مسله د چاره د رسول الله مور او پلار چیرته دي؟ د رسول الله مور او پلار زنه شموي دا جهنم کې دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت تقاضادار رسمو آی چې نبی علیہ السلام اور پلار جهنم کې دي. په دې باب کې ډېر اقوال دي. یو قول خدا دی حدیث ته معلومی کې جهنم کې دي رسول الله ویلي دي. دویم دا بعضی روایت اگر چې کمزوري دی د نبی علیہ السلام اور پلار الله پیدا کړو به ایمان راوړو بیا مړ دي خدا راي کمزوري ده. دریم راي په دې کې دا چې د رسول الله مور پلار دا مسلمانانو دا په دین ابراهیمی باندې وو ځکه دی خو د پیغمبر نه انکار نه دی کړی کنه الوه کافر وی چې پر رسول الله باندې ایمان نه راوړی دا خو په دین ابراهیمی باندې وو کنه پاوه کې مسلمانان دي. او څلورم قول به دې کې توقف دی دغه زمونږ راي خو خدا چې یا خو سړی وي توقف چې توقف وکي چې رب صلی الله ته پتر او دوی مدار چې مسلمانانو د سړی وي ځکه دا د پترت زمانہ وا او د پترت په زمانه کې ټول کافر نه پاتې شو. دا حدیث ان نبی او ابا کا فنار سمانا ده او نبی علیہ السلام ویلي زما پلارم جهنم کې دي ستا پلارم جهنم کې دي. دا غي وجه دا چې نبی علیہ السلام تسلی خلق لور کولا شاید نبی علیہ السلام توریه کړي بده کی یا غل تسلی ور کولا دا غنه نه معلومی چې رسول الله مور پلار جهنم کې دي. دا سې نه دي معلوم مونږ ته چې هغه چرته انکار کړي دي چې نه دې کړي نو دسی بنوایو آیو کسره غ زما خوره کې شوی دا بچرته نو رسول الله الله تعالی ویل چې د خلکو دعای به عزت بسونه مکوي. البته دا خبره چې سوال کول پیغمبر نه جایز دي کنه جایز دي نو سوال کول جایز وو او صحابه کرامو د ادب په لحاظ باندې بیا سوال هم نکوه وې دولست پوسونه کړی دي سوال لست پوسونه کړی دي كلها فی القرآن ټول په قران کې ذکر دي. انس ابن مالک وې موږ دې باندې شو ته خوشالي دو چرشي او سادهګان بو د نبی اسلام به تاسو کو هغه به جواب ورکو موږ باغه معلوم کو نو هغه سوال پکار دی چې کم د فائدې وي بے فائدې سوال ناجایز دی دای معنا ده. دویم نمبر دا سوال چې د موقع مناسب وشي د موقع مناسب سوال کنو نو بیا به ادبی ده. دریم نمبر هغه سوال چې پیغمبر له تکلیف نه ورګي که تکلیف ورګي بیا ادبی ده. سلورم نمبر دا سوال چې د تسکید د عالم د پاره د تسکید د پیغمبر د پاره نه چې سوال کوم چې دا استاد غلې کوم ولې غلېږي استاد غلې کوي نو کله کله شاګرد په دې مدرسو کې خدای شه الحمدلله نشتا بس کولونو کالجونو کې هغه سټوډنټ ځان ډېر بهادر غني چې هغه استاد مې راګیر کو مال چې مخ کرانه تلې نشي چې لتی والی بیا لکانو ته فخر کوي بلانه استاد مې راټینګو مې ته مانه مخ کې لاړ بیګا مې د کتاب کتلې او مخ کرانه تلې نشو دا لکان فخر کوي کنه کوي کنه الحمدلله په علماء او طالبانو کې دا سه نه چې هغه وي او بل نیکان سټوډنټان هم سره چې هغه استادانو بس اوس پوه شو استاد سبق غلط وایو ځان په غلې کا ګوره یو خدای چې استاد نه هیر دی نوریات کدا شی دې سی وایو د څه دې کنه دی او کته پوي ګو زما د استاد سبق وي غلطه وي نه ورزي ولا ځان په غلې کیستا یاد اوسه طالبانو ګوره کوم طالبانو چې د استاد په باره کې دارای قائم کړی دا استاد کتاب نه ګوري او دا استاد سبق نه وایو دا وخت ځای گئی چرته وردن عالم جوړ نشو چې جوړ ته شو کنه شاګردانو کې به د قصبیا مشوري کې بیرته دا استاد غپ لګي سبق نه وي نه پويږي د کتاب اسی ولا ور کړی دی لہذا د استاد ډېر خیال ساتل پکار دي. یا ایها الذین آمنوا مسلمانانو لا تسالوا عن اشیاء تبوسن مکوي د غیر ضروری سيزونو ان تبدلکم کچرته تعبیر اخکار شي تاسو دا ان تبدا که اخکار شي لکم تاسو جواب دا غي تاسو کوم خبر کې تاسو هغه جوابونه خپبم کی و ان تسالوا عنها او کچرته بوسن کوي تاسو ردی په واره کې
هي د هغه وخت کې ينزل القرآن او چې قرآن نازلېږي تبدل لكم ښکاره به شي تاسو ته هسې نه یو کس حقیقت کې د بل چا نه پیدا دی او دا زما پلار څوک دی او قرآن ورته وایي چې پلانی دی نو څه به کوئ بیا به خفه کېږئ جاړئ به عفا الله عنها الله معافي کړې ده د دې غیر ضروري تپوسونه خو بیا دپاره مه کوئ والله غفور بخونکی دی حلیم صابر دی قد سألها قوم یقینا تپوسونه کړي د دې سوالاتو قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه وړاندې ثم اصبحوا بیا وګرځل بهاره دغې تپوسونه په وجه باندې کافرین کافران څوک ده یهودو چې لرن الله جهره ایمان بالغیب نه کافر شو منکر شو ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام پدې مبارک آیتونو کې تحریمات د غیر الله بیانېږي او په هغې باندې رد کېږي حدیث کې راغلی دی حدیث کې او دا د بخاری روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ته ویل اکثم خزاعی ته یا اکثم ای پلانیا رأیت عمرو بن لحی یجر قصبه فی النار اکثما عمرو بن لحی ولیدو یجر قصبه فی النار د خپل کلمی په دی اور کې راخکلی فما رأیت من رجل اشبه برجل منک به په دې انسانانو کې چې ګورم نو دغه پشانې سړی ما ته تخ کارې ته داسې بدبخته دغه پشانې او بیا ورته ویلي انه اول من غیر دین اسماعیل دا ځکه داسې په دې اور کې یو خپلې کلمې وې او دی راښکلی او د دې کلمو په وجه خلکو له تکلیف ورکو وی دا اول هغه چې دین اسماعیلي او دین ابراهیمي کې د تغییر راوستی اول من نسب الاوثانا اول د بوتانو ایجاد د کړو و اول من بحر البحیرة وسیب السائبة ووصل الوسیلة وحمل حاما وی اول هغه دی چې د بحیره او سایبه او وسیله او حام د ایجاد د کړو د خلکو ته ویل چې دا وسی بحیره شوله او دا سایبه شوله او دا وسیله شوله او دا حام شو ولقد رأيته في النار يؤذي اهل النار چې ما وی دا ولیدو په دې خوب کې چې د وجه نه نور جهنميان به تکلیف کیو نو دا عمرو ابن قصي عمرو ابن لحی او کسو په جاهلیت کې او هغه د اسماعیل علیه السلام دا کم دین چې روانو د ابراهیم علیه السلام د دې مخالفت یې کړو دی بدل کړی او دا د بوتانو دا ایجاد د کړی او بحیرې صاحبې دی ایجاد کړی وي نو الله رب العالمین ډېر لوی سزا ولا ورکړله دې نه معلومه دا شوه چې د ګناه امام جوړېدل نه پکار که څوک ګناه اول وکړي او بیا دغه نه خلک چل یادوي نو دته پکې سزا به رسېږي بحیره صاحبه وسیله او حام دا څه ته وایي نو دا واوره بحیره ماخوذ دی د بحرنا والبحر الشق بحر معنا چاودل او شلول نو بحیره به څه ته ویلا بحیره دا وا چې په جاهلیت کې د عمرو ابن لحی د زمانه دا یو رسم را روانو چې کله به اوخ لنګېدله او حتی 15 ځل بلنګ شوله خو په دې 15 ځل باندې به د دې بچي نر و نر نو دی به ویل چې بس دا اوس بزرګه شوه سلور بچي د دې هر څنګه نارینه دي یا مؤنثات دي خو 15 بچی ردی مذکر راغی نو دی ورې سګارو کو چې شق اذنها داغه غوږ به وشلو او داغه نورستو وترکل الحمل علیها ورکوبها نه په هغه باندې سورلی کوله نه په سبار مارلو او دا به ویل دا پرې دوی کدار چا په کوی کې وبس کې دا چا په فصل کې سریږي په دې باندې وسوک بالکل غم غرض نه کوي دا وبس بزرګ وانه بچا خړل نه بچا لاله ولا اوس دا ولی داسي دې سپیدا نه دا جهالت الله ما جعل الله من بحیرة الله تعالی بحیره نه مقرر کړی چې دا حرام ده جایز دی یو دویم نمبر ته ویل کېږي صائبه دا ماخوذ دی صاب یسیبنا صاب یسیبو په معنا د عتق او د حریت باندې صاب یسیبو سیابت ویل کېږي عتق حریت تا دا وسنګ وا دا یو کس ویلو ک زما ملګری چیرته سفر نه رو راغی زما خاوند د سعودي عرب نه رو راغی یا دا چې لئن رجعت من سفری کزر سفر نه رو رالما یا د دې پلاني بیماری نه روغ شوما نو فناقتی صائبه زما او خزاده د بیا نو دا به د بحیره بشان پرې خودلا او بس ګرځیدل با دا یو قسم نظر دا نظر د دې سره سره سلورم دریم نمبر دی وسیله نو وسیله څه شه دی
وسیله ماخوذ د وصلنا وصل یو زیوالی ته ویل کیږي وصل به څه توایو نو وصل په بیزو کې هم وسیله او دا په خوانو کې په بیزو کې بداوا چې کله به یو بیزو نو بیزه خو درې ځل چلنګ شو جوړیسته ختمي او کله کله داسې بیزي چې هغه ډېر طاقتوري یو بیزه به وزل بلنګ شوله وزل اذا ولدت الشاة السبعة ابطن نو دی به د ومزل ته انتظار کو چې ځکه چې کله د پنځونه بیزه وړي نو دا ډېره مشري بیزه دومره ټیم چیرته بیزه لنګيږي چې دی وزل مسلسل لنګ شي بیا ختميږي مړی اکثر دی به د ومزل چې کله بیزه ولنګېدل نو دې ته انتظار کو او چې کله به په دې ومزل باندې د دې مذکر شوی په دې ومزل باندې دا به نر بچي بشو ورغومه بشي ورغومه بنا ورغومه وو نو د سکار بو دی باغ لال کو او دا غینه به بیا خیرات کو چې دا ډېر قیمتي دی د هغه چې زمونږ د خېټو د لاړ شي او دا خوراک منګو کو دا ډېر زیات خي بل پرس کدا چیرته مؤنث وو دا ورغومه وا هغه بیا په نورو غړو کې پرې خدل بيزو کې بنا لاله ولا دا ناشنا غونې تفریق دی چې مذکر دی لاله به ورغومه دی چې ورغومه د نبی لاله او بل پرس کده سی وشول چاره غبرګونی کې بچي به وشول دې اون زلبانی به غبرګونی وشول یو ورغومه بل ورغومه وانه دی ویل چې وصلت اخاها دا د خپل رور سره ملګری شول دا مؤنث دی ورغومه د ورغومه سره ملګری شول نو دا غین ورسته بیا به زبم بنه کوله ویل دا د غټه مرتبه دا بچي بچو دا بچي او دا بيزا دا به د سی وګرځول لکه څنګه چې او صاحبہ او څنګه چې بهیروا بالکل به دې پیغمبر غرض بیان نه لرو او دغه شانې بازي و چې دا پوخانو کې وانو پوخانو کې دغه طریقه وا چې کله په ځل باندې به مذاکرو علالو به مؤنث بنا لالو او چې دوانه وو نو بیا پرې خودله او دا بزرګوا دریشو سلورم نمبر حام دی حام دا مذکر دی حاموخ دی دا بده سی و چې د نطفه نه وا ځکه حام د حمایت نه حمایت په معنا د حفاظت وانه دی بل د املا ساتله حفاظت به کو د سورلې نه چې څوک په پاسه سورلې ونه کی چې د نطفه نه وکړه لسو خان بلار به شول نو دی به چې بس دا وسو بزرګ دی او د ډېرو ناشنا یو کمال چې لس بچی راوړل د دروج لس بچی او خان راوړل نو دا به بیا پرې خودله دا سلور واړه الله رب العالمین په دی باندې رد وکړو چې دا معنی دي حرام کړي بهیره صاحب او سلام ټول جایز دي خړې شي تاسو نه معنا ده ما جعل الله ندی الله غرض ندی الله مقرر کړي من بهیرتن الله ندی مقرر کړي بهیرا ولا صاحبتن صاحب ولا وسیلتن وسیله ولا حامنا حام الله ندی مقرر کړي سمانه ده الله ندی حرام کړي دا معنا ده الله حرام ندی ګرځولي ولكن الذين كفروا لكن کسان چې کافران دي يفترون على الله الكذب جوړي په الله باندې درو واكثرهم لا يعقلون اکثر خلق پکې پويږي نه واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله دا زجر دې پینکار د کتاب الله باندې واذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته تعالوا را شهید الى ما انزل الله غسد جل نازل کړی دي ویل رسول درا شي قالوا دي ویل حسبنا کافي زموږ د پاره ما غسو وجدنا علی ابانا چې موږ دلی باغ من خپل علما خپل بلاران خپل رسم خپل قانون اولو کان باو لا علمون شیء اگر کو بلاران دی لا علمون شیء پیسم نه پویدل ولا يهتدون نو بسملار باندې روانو لا علمون شیء نو سیلمو لا يهتدون عمل برابر نو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اے مسلمانانو دلته د استقامت حکم دی اے مسلمانانو علیکم انفسکم ذمہواری والے د خپل ځانونو د خپل ځان ذمہواری والے څنګه ځان ذمہواری بل ته منافق کافر گمراه هم وای خپل ځان برابر ک علیکم غم پکار دې تاسو انفسکم د خپل ځانونو ذمہواری د خپل ځان والے لا یذرکم تکلیف نشدر کولای تاسو ته منها سوز والله چې بلاره شوی دې دغه دې دوم کړی چې په خپل بسملار رواني چې په خپل بسملاري نو کو گمراه ده نو تر نقصان نه درکې دې مطلب دا نه چې چاره دعوت مور کو د چاملاس توامه پساوه ته دعوت ورکا او کبه نه منل خیر ده نه به منی هوتا به دعوت ورکې ته به دعوت ورکې هر چاله به دعوت ورکې سم خبره بوته کې د خپل فکر به هر چاته منتقل کې په دې فکر په خورولو کې به بخل نه کې هر چاته وایا چې بیا چا نه منل خیر ده نه منی الى الله مرجوکم الله تخاستا سو پسیدا جميعا ټولو فینبئکم نو خبر وکي تاسو بما کنتم تعملون تاسو په عمل باندې